دا اوس موږ سرداري ته دننه راغلي د سرداري تابعین چې راځي او دغه رازق او مېلمستون خصوصي مېلمستون وو. اوس د رازق چې کوم شخصي زندانونه وو ولس راوستي په زبانونو کې یو ورک وو، اوس هغه ځای ته ځي هغه زندان ښکاره کوي. دلته سرداري کې رازق حمیدالله نور قومندانان هر چا خپل شخصي ځایونه درلوده، د هر یو ځای معلوم دی. اوس موږ چې دا کومه دروازه راغلې چې دا د رازق ځای دی، د رازق شخصي ځای دی، بیا وروسته نور ځای ته لاړ شو. شخصي ځای ته راغلو چې د شخصي زندانونه درلوده، دغه د رازق شخصي زندانونه خلک یې ساتل، تاجرخانه ده او دا پټي دي. دلته به اوس په دغه باندې موږ د مجهز شخصانو دا د څنګه خلک ساتل او څوک ساتل خلک دلته سره وستله چې د مجاهدینو راستی خلک وو، دا د بندیانو او ځایونو دغه پټۍ دا د جیلونو کې د بندیان دغه شخصي ځایونه خبره د بندیانو جیلونه روغ ښکاره چې دلته غله برابر دي د مایقات موجود پټي بیا دې دلته دوی ځایونه لري، یوازې رازق خپل شخصي زندان درلودي، په سرداري کې نورو قومندانانو هم خپل شخصي زندانونه درلودل. دا مولوي صاحب مبارک هر چیز ځان ته شخصي ځای درلود، دا ځای د رازق دی، هلته بیا هغه طرف ته ګټه مقدار د رازق به دلته راځي وایي دا د رازق دا ته اوس موږ دا ځای چې دی دا د رازق د خپل د ناستې ځای دی، رازق به دلته راتلي، دلته به خپل رازق کېناستي. دا د څوکیدار کوټه ده او ملګري چې خلک چې دا راوست هغه به په دغه پروګرام کې اچول ته بندیان کوله. مخته ځو مخته بیا نور ځایونه وګورو. دا اوس زموږ دا د رازق خاص د ناستې ځای و، رازق به دلته کښېناستي دغه کوټه کې. دا نور چې دي هغه د هغه مجلس ځایونه وو، هغه د بندیانو ځایونه وو.